بیا په پکنیک سپاټ د سبډویژن کوټ د ګیمن د پل نظارې او بیا خواږه ملګري او چې په هغې کې د بهر ملک نه راغلي هم ملګري کله یو څه شي نو دلته کې پخلی ځان له وکړي او هغه په شریکه کښېني ډوډۍ وخورئ او بیا د هغې نه بعد ګپ شپ ولګئ خو د حکومت د طرفه په سب ډویژن کې د ښه سهولیاتو نشوالی یعنې کې دلته پارک نشته خو د دې پل د لاندې خلک راغونډېږي او د جمعې په ورځ د خپل ژوند د رنګینو نه مزې علي زنګ څه ملګري راغلي دي د سعودي عرب مکې نه د هغوی سره خبرې کوو عمرانه په خیر علي السلام علیکم شکر دی الحمدلله تاسو راته ووایه چې کله په مسافرۍ کې بیا خپل کلي ته راشي بیا دا خواږه ملګري او کلاس پیلو او بیا داسې پکنیک سپاټ نو څونه خوندونه نو ډېره زیات خوند تېلو او تاسو ته پته راغله چې هلته خو داسې پروګرامونه وینه او که یې نو داسې خوندې نه وي چې داسې ښکلي ملګري او بیا د سیند غاړه سیند خو هلته یي نه ده سره ډېره زیاته ګرمي نو دلته ډېره زیاته انجوای کوو ده او خاص کر د اکرام نن ډېره شکریا ادا کوو چې موږ دلته انوایټ کړو د دوو بایګانو ډېر زیات تکلیف کړی و دلته یې راویستو دا ډېره خوندور پروګرام شو خوږه که نه څه مالګه کمی یا څه د مثالې څه نشوالی دا پکې ډېر زیاته برابر په هر شي باندې برابر ډیر زبردست هر شی په هر لیاز باندې درته وای عمران کله چې د مسافرۍ کې زما هم یو اختر راغلی و هلته کې مسافري ډیره ګرانه وي بیا دلته راشئ نو زیات څه محسوس کېږي کله چې واپس ځئ نو څه یادونه چې بیا پاتې کېږي چې هغې سره ډېر غمجن یي باچا صاحب چې ځې نو بس لکه د مرګ په حالات چې سړی وایي چې بس لکه جنازه چې پاتې کېږي نو بس داسې سړی روانېږي ډېر زیات غمجن وي خپل وطن یې هلته خو داسې وخت دی چې تاسو هم تېر کړی اختر یو نو تاسو ته هم پته لګېدلې چې څه حساب یې هلته اخرنی کوېشن دا د عمران دا راته ووایه که دلته کې حکومت سټیبل شي او د دې غریب ولس کم چا چې ډګرانې حاصل کړي هغوی ته روزګار مهیا شي نو دا جنت وطن چې دی دا پرېښودل بیا نه دي په کار تاسو دا ګڼئ څه امیدونه شته د دې اوسني حکومت نه چې یاره دغه مسافر به راشي او په خپل وطن کې به په روزګار امید خو لرو چې وشي ورجې اوس د دې حکومت ته زموږ ډېر زیات امیدونه دي او انشاءالله چې داسې وشي نو ښه به دا چې عمران ملګری و او اکرام چا چې نن رايوځای کړي وو ټول ملګري زاړه د بچپن او د سعودي عرب ملګري یا د سب ډویژن بریکوټ ملګري او دوی نن کوم پروګرام کړو اکرام مکې نه په خیر الله دې بخیر بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم اکرام دا راته ووایه چې سب ډویژن بریکوټ چې د څلورو غرونو په منځ کې دا کلی آباد دی او د هغې بیا د دې سیند غاړه او د دې ګیمن د پل دا یادونه دې ته په کم نظر ګورئ څه محسوس کوو یاره باچا زه خو به دا خبره کوم چې موږ چېرته بهر ملک دې ځایونه نه لیدلي داسې نظارې مو نه لیدلي دا خو موږ باندې د الله تعالی طرفه مهرباني ده او الله تعالی راته نصیب کړي دي اکرام دا راته ووایه چې کله هلته په مسافرۍ کې نو د کلي کم داسې یادونه وي چې هغه د دې زړه سره تمبه کېږي واپس ځي د اختر ورځې راشي نو څه کم یادونه وي چې هغه دلته پاتې شوي او هغه تاسو ډېر زیات محسوس کوئ یاره یادونه خو د دې خپل یار دوست ډېر زیات پاتې کېږي دلته کې مینه زیاته ده هلته کې مینه نشته دی هلته کې اوس ځان ځانوالی او دلته کې خو ملګري که معمولي په سر د دل دغه نه هوله ته ټول ملګري یار دوست ورته ولاړ وي دا وخت چې ستا کم ملګري دي په سعودي عرب کې دي براح راست زموږ په سکرین نو هغوی ته څه وي د دې وطن نه ورته څه ډالۍ کې یاره ملګری زه خو به دا ډالۍ وله ورکوم چې الله تعالی په خپل کلي باندې رحم وکړي او دې ښکلي موسم له راشي او ستا په دیره کې چې کوم ملګري دي هغه مونږ ګوري هغوی ته څه سوال جواب څه سلام یا څه به وله وړې د دې ځای نه به وله څه وړې شلتالان به وړې غوزان به وړې څه به وړې یاره دغه ډالۍ خو یار دوست چې سره کې جو هغه وله وړو سلام نو سلام خو په ټولو دیره باندې کوم په ټولو مسافر باندې وکړم دا نه چې صرف مکه ده دا نه چې صرف دوبۍ ده دا نه چې صرف ریاض دی خو د مکې د مرګ زما ده چې زموږ سره مرګ 12 کاله پرې باندې وخت کړو او د یو بل ډېر خاص لکه خیال لحاظ یو ساتلی دی او ډېر زیات د یو بل نه خوشحاله پاتې شو دا د دې نه پر دوره موده وشو چې ته بس تو مې نه دی راغلی او نمبر د زو دا راته ووایه چې داسې څه په زړه کې خواهش راځي چې یاره زموږ دا وطن سټیبل شي دلته کوم حکمرانان دي هغه دلته تاسو له روزګار درکړي تو هلته په خپله چې کوم فیلډ کې مصروف وي هغه دلته شي نو دلته به په خوشحالۍ که نه هلته په خوشحالۍ یاره که دلته کې زموږ نصیب وشي خو ډېره ښکلې خبره ده د دې حکومت نه انتظار دی ورته الله دې رحم وکړي چې وشي اکرام په دې کوم ځای چې ولاړ یو که دلته د حکومت د طرفه پارک جوړ شي او دا خلک په یو ښکلي ځای کې کښېني لکه دا ځای ښکلی دی خو څه سهولیات نشته څه پل نشته چې دلته پرې راواوړي صفایي نشته نو د دې دپاره تو څه ډیمانډ کوې د حکومت یاره حکومت خو دا لوزونه کړي چې زه به داسې وکړم زه به پارکونه جوړ کړم زه به بجلانې جوړ کړم زه به هر څه وکړم بس امید کوم چې یاره انشاءالله الله رحم وکړي وشي درنګ جهان مننه دا چې
زموږ سره اکرام ملګری موجود و او دا دلته زنګ سره روزي خان هم موجود دی. خان په خیر راغلی. سلام. ته وای نن د سعودي عرب کم مسافر چې دی هغه هم راغونډ شوي دي او زموږ کم کلاس پیلو چې دي یا زموږ د سیمې د محلې ملګري دي نن راغونډ شوي دلته دا پکنیک وشو. تاسو دا ګڼئ چې دا ځای چې دی دا سټیبل شي او دلته کې یو پارک چې دی هغه ډیولپ شي چې خلک ته خوندونه بالکل جی دلته ټول دا کم سیل والا خلک چې راځي زموږ په دې ځای کې پارکینګ ډېره غټه مسله ده پارک او دا ډېر ښکلی ځای دی او اوبه هم ډېرې مزیدار دي ماحول آلودګي دلته نشته او ډېر ښکلی ځای دی او دغه پارکونه دا به کې جوړ شي نو دلته به ډېر خلک سیل هم راځي او دلته به سهولتونه وي او ډېر ښکلی ځای دی زموږ ماحول او هر څه به ټیک شي. تاسو دا ګڼئ چې دا کم مسافر چې دا دلته زنګ سره په کور شي دلته دوی ته سهولیات زموږ دا وطن سټیبل شي چې دوی دلته یې زنګ نه لري. بالکل دا خو زموږ ورونه دي او موږ خو په دوی پسې ډېر خفه یو. موږ خو چې دوی په کور کلي شي او دوی دلته زموږ د حکومت نه دا توقع ده انشاءالله چې دا دوی په کلي کې او دوی دلته دوی خپل روزګار دلته سکیمونه جوړ کړي او دغه جوړ کړي او دوی په خپل کلي کې کامیاب شي. خو به دا چې زموږ سره خواږه ملګري او د دې علاقې د سب ډیویژن په ریپورټ د پکنیک سپاټ دا ګیمن برج چې دی د دې خپل یادونه دي. نو موږ به د سب ډیویژن په ریپورټ د دې خپلې ګلورینې سیمې نه د غونډۍ په یخ کې چې دلته بری بادشاه چې دی هغه حکمراني کړې وه او دا هغه غونډۍ ورسره کوټ یو ځای کړو نو بری کوټ شو. دا ګیمن برج چې و دا چونکې د دوبۍ د حکومت نه موږ ته په تحفه کې میلاو شوی دی د پاک پوج په کوششونو باندې ولې چې سیلاب راغلی و دلته کم زور د ګیمن پل هغه وران شوی دی او دا پل دا وختي د دې نوم چې دی شیخ زاهد بن سلطان النهیان برج چې دی هغه دې ته ویلی کېږي او مختلف زنګ سره په خوا او شا کې ملګري راغلي د لرو لرو ځایونو نه د منګورې نه هم دلته خلک راځي او د جمعې په ورځ باندې ځان ته پخلی کوي او د خپلو ملګرو سره کښېني او د دې نه خوندونه اخلي. د ملګرو ریپورټرانو سره عزیز خان سره د کیمرامین عزت حسین سره زه سهیل باچا ستاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.